السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن سبا د NFT په باره کې بار بار پښتنه شي چې NFT باندې کاروبار کړل څه حکم لري او دغه نه ګټه حاصلول څرنګه دي. نو دغه څه بنیادی خبره اول وته ذکر کوي، په نه بعد بیا د NFT حکم ذکر کوي چې په شریعت کې د NFT کاروبار کړل څه حکم لري او دغه نه ګټه حاصلول څرنګه دي. اولینی خبره خو د NFT پیژنګلی د NFT تعارف چې دا د څه شي. نو NFT معنا نان فنجیبل ټوکن، یعنی کله چې ته یو گرافیک جوړ کې په دغه پروګرام کې ته یو گرافیک جوړ کې او اپلوډ یې کې هغه شاید ته ملکیت وګرځي، نو دغه ټوکن په ذریعہ سره بیا د هغه خرید او فروخت چې ته کې د ملکیت انتقال بیا دغه ټوکن په ذریعہ سره شي او دا یو ملټي لیول مارکیټینګ سیستم دی. دویمه خبره په NFT کې دادو چې دا د بلیک چین ټیکنالوژي په ذریعہ باندې چار کو، یعنی دغه چې کوم منیجمنت سیستم دی د هغه لپاره د بلیک چین ټیکنالوژي استعمالیږي. دریمه خبره په NFT کې دادو چې په دا کې او خستل او خرڅول په کریپټو کرنسی سره شي، یعنی د او خستل او د خرڅول ذریعہ دا کریپټو کرنسی دو. څلورمه خبره په NFT کې دادو چې په دا کې یو مارکیټ پلیس دی چې پاکه ته خپل سامان او گرافیک وغیرہ د خرڅولو د پوره شولای شي، لکه څنګه چې په دنیوي مارکیټ کې سامان په مارکیټ کې په دکونه کې شول شي، هغه رنګ د خپل یو مارکیټ پلیسز دی. پنځمه خبره په دا کې دادو چې په دا کې ته یو د کریپټو کرنسی د پوره یو والټ جوړ کې اکاونټ جوړ کې او هغه په ذریعہ بیا ته ریپای ملويږي چې هغه پیسې چې کوم دي یا د میټا ماسک یا زینګو یا باینانس یا ټرست والټ یا کریپټو والټ دغه په ذریعہ مندو د ریپای ته منتقل کیږي. دا خو د NFT مختصر غوند تعارف. دویمه خبره د کریپټو کرنسی تعارف، ځکه چې دا کریپټو کرنسی په دا کې خو استعمالیږي. نو کریپټو کرنسی چې کومه دو دا یو ډیجیټل کرنسی دو چې دغه ابتدا په 2008 کې شوې دو او په بنیادی تور باندې دا په خپل وجود کې کمپیوټر ته محتاج دو، یعنی په خارج کې دغه څه وجود نشته، په خارج کې دغه ریپای نه دی موجوده، دا کمپیوټري ریپای دی، ډیجیټل کرنسی دو. دغه ورس کې بلیک چین ټیکنالوژي کار فرمادو، یعنی دا د بلیک چین ټیکنالوژي په ذریعہ باندې د ریپای وجود ته روڅي او مخ کې چلیږي. دریمه خبره په کریپټو کرنسی کې دادو چې په خارج کې داسې ریپای نشته چې د کریپټو نمائندګي کو، لکه یو خو د عام ریپای دی مشتو سره پیسې یا جسکیش کې پراتی وي، نو په خارج کې دغه نمائندګي کړل د پوره مشتو سره نوټینه موجود دي، او د کریپټو کرنسی د نمائندګۍ د پوره په خارج کې ریپای نه دی موجوده. او څلورمه خبره د کریپټو په باره کې دادو چې کریپټو چې کیمدو دا د ساينس په لحاظ سره او د شریعت په لحاظ سره ریپای نه دی، د ریپای چې کیم اوصاف وي هغه اوصاف په دا کې نه دی موجود. لکه د ریپای د پوره اوصاف چې کیم دی بنیادی تور باندې دا غدري ذکر کیږي چې یو میډیم اف چینج، یعنی به تور اعلی مبادله چې د ریپای استعمال شي، نو هغه ریپای دی. لکه زه چې سو مارکیټ ته وزه سامان وخله، نو په بدلا کې به ریپای ورکوه، پاکستانی ریپای ورکوه، دغه پاکستانی ریپای به تور اعلی مبادله مو استعمال کړل او کریپټو کرنسی دغه رنګ نه استعمالیږي. دویم وصف دی ریپای سٹور اف ویلیو، یعنی قدر د یو شی قدر اندازه معلومول او سٹور کول اپ د ریپای سره شي. یونټ اف اکاونټ د یو شی قدر معلومول دا په ریپای سره شي. نو داغه چې کوم اوصاف دي دا په کریپټو کرنسی کې نه دی موجود، ځکه چې دا فزیکلی وجود نه لري، په خارج کې دا موجود نه دی، او په دنیو کې د مبادله په تور باندې صرف 2% دغه استعمالیږي، 2% استعمالیږي. نو کله د مارکیټ نه دغه کریپټو کرنسی شارټ شولا، یعنی د ډیجیټل مارکیټ نه کدا شارټ شولا، نو چاغه چې خپل ریپای کریپټو ته کنورټ کړی وي، کریپټو ته اړول وي، د هغه ریپای او د هغه مالیات او ملکیت او هر شی ډیپ شي ختم شي، او څه کوو داسې نوی په خارج کې چې دای د هغه نه د خپل ریپای مطالبه وکوم. نو داغه خوشول د NFT او د کریپټو کرنسی تعارف. اس د NFT حکم صدای شرعي حکم. نو کچېره په دا کې د یو جاندار تصویر جوړول شي، د یو زنده سر د زیرو شي تصویر جوړول شي، او هغه تصویر بیا تمخ کې خرڅوي یا کارټون جوړ کې د یو جاندار شي هغه تمخ کې خرڅوي، پامند نفع حاصلوي، بیا دا کاروبار کړل ناجایز دي.
دویمه خبره که چیرې په دا کې په سامان باندې قبضه شي او هغه سامان جایز سامان وي نو بیا د دغه کاروبار کړل جایز دي او که په سامان باندې قبضه نه پکې شي بیا په هغه کاروبار کړل ناجایز دي. دریمه خبره په دا کې ده چې که چیرې د دغه کاروبار په ډالر باندې یا پاکستانی باندې یا په سعودي باندې یا په افغاني باندې وي بیا دا کاروبار کړل جایز دي او که په کرپټو کرنسي باندې وي بیا دغه کاروبار کړل ناجایز دي. څلورمه خبره په NFT کې داغه چې په دا کې ملټي لیول مارکیټینګ سیستم دی. ملټي لیول مارکیټینګ سیستم دا چې زه یو ګرافیک جوړ ک او هغه ګرافیک بیا د دغه مارکیټ پلیسز ته اپلوډ ک اس هغه چې زه په چا باندې خرڅ ک هغه کاسي چې مخکې څومره خرڅوي نو دغه ټول نومته د فیصد په اعتبار سره نفع حاصلېږي. نو دغه نفع حاصلول د فیصد په اعتبار سره د مخکینی کسونه دا د شریعت په نظر کې ناجایز دي. دغه هیڅ قسمه مثال نشته ځکه چې موږ یو ور په چا باندې خرڅ کوي هغه کاس د دغشي مالک شي اسی چې هم مخکې خرڅوي نو مت نفع په کوم بنیاد باندې روکول شي. نو دغه څه نقصانات د واجنه NFT باندې کاروبار کړل یا ګټه کړل ناجایز دي. خو البته که دغه نقصانات ونه لري کړل شي یعنی د جاندار شي تصویر نه جوړوي یا کارټونی نه جوړوي بلکې د غیر زیرو داسې شي چې پاکه روح نوي د هغه تصویر جوړوي د غره یا د ونه وغیرہ تصویر جوړوي هغه اپلوډ کوي پامند ګټه حاصلوي. او دویم نمبر کې پس دغه سامان باندې قبضه غوي تر دریمي ته په قبضه کې روڅي. او دریم نمبر باندې کاروبار په ډالر یا پاکستانی روپۍ باندې په کرپټو کرنسي باندې نوي او د ملټي لیول مارکیټینګ سیستم نوي پکې دغه شرایط چې نوي پکې دا نقصانات نوي پکې بیا ګټه کړل جایز دي. خو موجوده چې کوم پروګرام موجود دی ټریجر NFT پاکه دغه نقصانات موجود دي لہذا چې سپره دغه نقصانات ونه ختم شوي نوي تر هغه پرې په دغه باندې ګټه کړل یا کاروبار کړل ناجایز دي. که دغه نقصانات ونه ختم شول او کرپټو کرنسي په رسمي تور باندې یو ملک کرنسي اومنله ایسا پرې هیڅ چا نه دومنلې د کرنسي د روپۍ په تور باندې دا چا نه دومنلې خو کچا اومنله بیا پانه بعد په دا باندې کاروبار کړل جایز دي.